أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. لسم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 42. د سورت په شروع کې یو دعوی ذکر کړی و چې د مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی. په هغې باندې وجه ذکر کوي چې د څه د وجې د مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی. د عربو قانون دا کله به چې دوی په خپلو منځ کې جنګ کو نو د مخکې نه ناصافي او دغه شان ډایرکټ به یو بل باندې نه ورتلل، بلکې قانون به دا چې یو دوه قومونه به د مخ جنګېدل نو د مخکې نه به ورځ او ځای مقرر کړو چې د شعبان د رمضان یا پلانکۍ میاشت د دې په میاشتې پلانکي تاریخ باندې او په پلانکي ځای کې به موږ یو بل سره جنګ کوو. د هغې دپاره به تیاری کوو. د بدر واقعه چې راغله نو دا بلکل د قانون خلاف او دا الله غوښتل داسې مسلمانان خپل مدینه منوره کې ناست دي او کافران هلته کې دي. د ابو سفیان قافله را روانه ده د تجارت د شام نه، مال ورسره دی. الله تعالی رسول الله ته حکم وکړو چې ورشئ او دا سامان د تجارت سامان دا به ترې واخلئ او د جنګ په نیت مه دی چې څوک خوشتی نه. نو پیغمبر علیه السلام 313 صحابه کرام ځان سره کړل او د مدینې منورې نه بهر راووتل چې د ابو سفیان قافله سکو هغه ګیره کو هغه ته فتح ولګېدله. هغه مکې مکرمې ته سوال جواب ولېږو، یو تیز رفتار اس باندې یو سړی ولېږو چې ستاسو مال ته خطره ده، زموږ د امداد دپاره تاسو راشئ. دلته ابوجهل د لښکر تیار کړ 1000 خلک یې ځان سره کړل او ډېر په جوش راووتل چې ګوره لږ غونته کې خلک وو د دلته نه لاړل، اوس راځي او موږ ته لاس اچوي. نو ځان سره موږ مخکې ویلو چې ډېر په جوش راووتل او ځان سره چې دی نو د پروګرام دپاره هغه ډلې م را روانې کړي دي چې ځو به او په بدر کې به چې دی نو دا مسلمانان به ختمو، بیا به هلته جشن کوو، ټولو عربو له به چیلنج ورکوو چې څوک زموږ طاقت ته بیا مخ راوانړئ. نو ډېر په جوش را روان دي. د ابو سفیان قافله هغه د سمندر په غاړه غاړه باندې لاړله. نو دې آیتونو کې الله تعالی وایي چې کله وایي تاسو چې صحابه کرام د بدر ځای ته ورسېدل نو کافران د مخکې نه راغلي وو، هغه طرف ته د مدینې ته د مکې د طرف نه را روان وو او مسلمانان د مدینې د طرف نه وو. نو دوی مدینې ته نږدې وو او هغوی د مدینې نه لرې وو، مکې ته نږدې وو چې کوم سم ځای وو د اوبو ځای وو او د جنګ دپاره ښه وو. نو هغه کافرانو ځان له مخکې نه لاندې کړی وو. دوی چې کوم ځای ته ورسېدل هغه ځای کې شګې هم وي، خراب هم وو، اوبه هم پکې نه وي. موږ مخکې ویلو چې الله تعالی څه وکړل، باران یې راوستو نو هغه سم ځای او میدان د خاورې هغوی ته خټې جوړې شوې او چې کوم ځای کې دی په شګو کې وتلې تل پکې ګران، په شګه کې تلل هم ګران وي. نو هغه ځای شګه کلکه شول، دوی ته میدان بدل شو. اوبه دومره باران وشو چې دوی اوس کلې هم لوښي هم ډک کړل، غسل یې هم وکړه، څاروي هم اوبه کړل، هر څه برابر شو. نو په دې ایتونو کې الله تعالی د میدان جنگ ته اشاره کوي چې یو خو تاسو اوس چې د مدینې منورې نه تاسو وتلی نو په دې نیت نه وتلی چې تاسو به جنګ کوئ او دغه رنګ چې دی نو مخکې نه مو میاد نه و ایښی، وعده مو ځان سره نه و ایښي چې په دې تاریخ او په دې ورځ باندې به جنګ کوو. الله تعالی وایي که چېرې تاسو ته پته وه د مخکې نه مو ټایم مقرر کړی وی نو لاختلفتم فیه، تاسو به پکې اختلاف کړی و. بیا به چا وی چې ځو، چا به وی چې نه ځو.
یا د مخکې نه ټیم مقرر شوی نو تاسو چې هغه مطلب چې د نو خپل طاقت ته مو کتلی وي خپل خلکو ته مو کتلی وي هغوی ته مو کتلی وي نو زړه کې به مو بیا څه راتلل همت به مو بایلو یا که د هغوی ته مخکې نه پته وي چې مسلمانانو سره الله تعالی دومره مدد کوي چې موږ له به شکست راکوي موږ به مغلوبه کېږو موږ به راتښتو هر څه به پرېږدو نو هغوی به هم نو راغلی نو الله تعالی ناصافي داسې دی دواړه دې ته تیار کړل چې هغوی راووتېدل وایي موږ د خپلې قافلې د مدد دپاره ځو هسې نه چې زموږ مالونه واخلي دوی ووتېدل وایي موږ دا قافله لوټو او د دې دا مالونه اخلو د جنګ په نیت نه راغلي هسې لږ خلک دي دا مال به ترې واخلو او الله تعالی هغه ځای او هغه موقع د جنګ جوړه کړله جنګ وشو او بدر کې کفارو شکست وخوړو چې کوم غټ غټ کافران هغه مردار شو الله تعالی مسلمانانو له فتح ورکړه مالی غنیمت ورکړه او ټول دنیا ته خلکو ته وښودل چې ګوره الله تعالی د مسلمان مدد او نصرت کوي نو الله تعالی آخر کې ورپسې وایي لیهلک من هلک عن بینه د دې دپاره چې کوم خلک هلاکیږي چې کوم کافر دي دی هلاکیږي نو وروستو د دلیل نه چې اوس هم دا د بدر واقعه ولیدله او باوجود د دې نه وروستو بیا هم په کفر پاتې کېږي نو بس ده ته ښه پته ده چې زه په کفر یم زه په غلطه یم او مسلمان چې دی مضبوط شي په خپل ایمان باندې وروستو د دلیل نه چې ده ته پته ولګېدله چې الله تعالی مدد او نصرت د مسلمان کوي اذ انتم کله چې وی تاسو بالعدوة الدنیا په طرف نږدې د مدینې منورې ته وهم بالعدوة القصوى او دی ولرې په طرف د مکې ته دی لرې و د تاسو نږدې وی والرکب اسفل منکم او قافله لاندې ستاسو نه وه 3 میله کې د بدر نه لرې وه نو قافله د دوی نه لاړله نو ابو جهل ته خلکو وی زمونږ قافله بد شوله موږ څه کوو جنګونه کوو راځه چې واپس ځو هغه وی نه ځو به او دی به ختمو نو رالل او څه چلو شو مردار شو ولو تواعدتم لاختلفتم فی الميعاد او که چېرې تاسو واده کړې وه وخت مو مقرر کړی و لاختلفتم فی الميعاد تاسو به اختلاف کړو په وخت کې ولكن ليقضي الله لیکن الله تعالی پوره کوي امرا یو کار للا کان مفعولا چې هغه کیدونکی وي الله تعالی چې کوم کار کوي هغه خامخا کیږي لیهلک من هلک دې دپاره چې مړ شي هغه څوک چې مري عن بینة پس د دلیل نه وحیا من حی عن بینه او ژوندی پاتې شي هغه څوک چې ژوندی وي وروستو د دلیل نه وان الله لسمیع علیم بېشکه الله تعالی اورېدونکی دی پوهه دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الله دا ناسته مقبول منظور کی اوریدل مقبول کی دا اعمال توفیق را نصیب کی یا الله څنګه چې د بدر کې د مسلمانانو مدد او نصرت کړی یا الله د مسلمان مدد او نصرت وکړي د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الله خپل رضا نصیب کړي یا الله موږ ته د رمضان برکتونه نصیب کړي روزې تراویح مو نصیب کړي صدقات او خیرات مو نصیب کړي اعمال مو پکې نصیب کړي د ګناه نه موږ وساتي یا الله ګناهونه راته معاف کړي څومره مردګان وفات شوي دي ټولو ته بخښنه وکړي یا الله د رمضان د برکته د دې قرآن د برکته یا الله ټولو ته بخښنه وکړي قبرونه د نور نه ډک کړي الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه